الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة بني إسرائيل هغه شروع پاغی آیات مبارکات 53 مخکنه مقاصد اربعه ذکر کول، یعنی دوی د توحید نه انکار کړو، دوی د رسالت نه انکار کړو، دوی د قرآن نه انکار کړو او دوی انکار هغه د قیامت نه کړو او دایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذکر کړی ول چې عجیبه دا خبره نه ده چې ستا نه انکار وکړي، بلکې عجیبه خبره دا ده چې دوی د قیامت نه انکار کوي او د قیامت منکر دي. په دې آیت مبارکه کې ترغیب ورکوي مؤمنانو ته او داعیانو ته ادب ذکر کوي. په دې آیت مبارکه کې بیان القرآن کې بابا ذکر کړی دي چې مخکې د دوی د جهالت ذکر وشو، یا خدا چې دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او مسلمانانو ته خبرې کولې، خو کله چې یو سړی بل ته خبرې کوي هغه اوري نو کله کله غوسه هم ورځي چې ما د دې جواب ورکړی، خو دوی به غوسه کېدل، خو نبی علیہ السلام بھی جواب مور کوئی غوسه کېږئ ما. او یاد دویم دا زاد المسیر کې ذکر کړي د شای نزول په وجه باندې چې مشرکانو به صحابو ته تکلیف ورکو، دوی راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شکایت وکړو، وی دوی موږ د کله د وینا په وجه کله د کار په وجه باندې تکلیفونه راکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل تاسو نرمې خبرې کوئ. یو سړی راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته کنزل کول، هغه یې اراده وکړه، خو نبی علیہ السلام یې نه ښایسته خبرې کوه. یا کبیر والا ذکر کړي دي چې کله یو سړی خبره کوي د هغه جواب په خالصتا نرمۍ سره جواب کوه. ابن جوزی رحمه الله ذکر کړي یو سړی تا ته خبره کوي ته د هغه دپاره دعا غواړه او یا ورته دعا وکړه الله دې په تا رحم وکړي یا الله دې تا وبخي. نو دلته دغه خبرې مفسرینو ذکر کړي دي. یا دشمنان د دین د اهل علمو هغوی همیشه دشمنی کړي ده، بلکې اهل علم هغه په حکمت سره خبره کوي، لکه سورہ نحل آیت نمبر 125 کې ذکر کوي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه، او یا د دلیل په بنیاد باندې بکې. او سورہ عنکبوت 46 کې هم وایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، یعنی غیر مناسب خبره هغه نه پکار. ځکه الله په سورہ انعام کې ذکر کوي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، چې ته غیر الله عبادت کوونکو ته بد خبره وکړي کنزل وکړي، داسې نه چې هغوی په ضد عناد دشمنۍ کې راشي او ستا رب ته کنزل ردی بدي ووایي، نو داسې مه کوه. دلته الله ذکر کوي وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، تو وای زما بندگانو ته چې دوی وای هغه خبره هي احسنو چې هغه ښایسته وي. د دې بندگان نه مراد بعضې مفسرین ذکر کړي دي په حواله د مفتی ایاز درانی صاحب. هغه دلته معنی کول هغه وي ته ووایه زما دې بندگانو ته د دې نه مراد داعیان دي چې وای دي دوی هغه خبره هغه مسله هي احسن چې هغه مسله ښایسته ده ښکلې ده ښه مسله ښایسته هغه سره هغه د لا اله الا الله ده د توحید ده
چې ووایه د خپل بندګانو ته یعنی دغه اهل علم یعنی داعیانو ته وایي د دوی هغه خبره هغه مسله چې هغه ښایسته خبره ده هغه مسله ښایسته ده هغه مسله د لا اله الا الله ده د الله د یووالي ده مخکې هم هغه ذکر کړل وإذا ذکر الله مخکې آیت مبارکه کې ذکر کوي وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحده د الله یووالی په یووالي سره الله یاد کوي ځکه دشمني اصل د دوی د توحید سره وه نو غوره مسله ښایسته مسله هغه د توحید ده هغه د الله یووالی دی هي احسن دغې ته یې غوره مسله ویله ځکه چې دوی د الله جل شانه دي مشرکانو دوی خو اصل په دغه کې مبتلا و چې د الله یووالي سره نور خلق شریک کول وی د الله حصهدارانو بل خلکو له حصې ورکړي دي هغه په خپله بادشاهۍ کې شریک کړي دي یقول التي هي احسن چې وایي د دوی هغه مسله هغه خبره چې هغه ښایسته ده هغه د لا اله الا الله ده یعنی سړی سوچ وکړي په خوراک کې هلکه سړی وایي دا خوراک هم دی مثلا سړی د دې وخت هغه فروټ راوالي مالټې شوې او کینوان شول او دغه شان دي د انار شول دا څیزونه نو هر یو څیز په خپل ځای باندې صحیح دی خو په دې کې اعلی څیز هغه څیز چې هغې کې ذایقه ډېره په هغې کې قوت طاقت ډېري نو بیا د کینوانو په ځای سړی انارو ته رجوع ډېره کوي ځکه انار د کینوانو په وجه باندې کمزور دي او انار د څه دي چوت دي نو دغه شان دی مسله د مانځه مسله د ذکر مسله د عبادت د روجې دا ټولې مسلې دا اهمي دي او په دې باندې تا د الله ثواب اجر درکوي خو دغه شانتي دا مسله توحید ده دا د الله د یووالي مسله ده دا ډېره لویه مسله ده ډېره احسنه مسله ده ځکه الله وایي ته ووایه دې داعیانو ته وایي د دوی خبره هغه چې هغه ښایسته ده هغه غوره ده او چې کله مسله توحید بیانوي شیخ غلام الله خان رحمه الله رحمتا واسعه هغه فرمیل وی هغه بیان نه دی هغه درس نه دی چې په هغې کې د الله د یووالي خبره ذکر نشي شاه حسین علي الوانی رحمه الله رحمتا واسعه به ذکر کول وی مسله د توحید داسې مسله ده بغیر د تمهیداتونه هغه قرآن ذکر کوي کله د جهاد مسله راوړي مسله د الله د یووالي کله د کور کله د معاشرې کله د عبادات په منځ کې د الله د یووالي ای د الله عبادت کوئ الله یو وګڼئ په ذات په صفاتو کې د دې وجې نه قل هي للتي هي احسن چې وایي د دوی هغه خبره چې هغه ښایسته ده یاد که دویم مراد شي د عباد نه دغه معنی واخیستلی شي په معنی ده چې طور ته ووایه د خپل بندګانو ته یعنی داعیان او د هي احسن معنی دویمه دا ده چې یعنی خبره ښایسته کوه باطل ته دلیل وایه باطل ته مضبوط دلیل پیش کوه کنزل مه کوه بدې ردې مه وایه بلکې هغه ته د قرآن سنت نه دلیل پیش کوه هغه ته د هغه په جواب کې قرآن او سنت ښایه بس دا د هغه جواب دی ښایسته خبره یا درېیمه معنی ده وقل لعبادي يقول التي هي احسن مراد دي مشرکان دي وای زما دی بندگان ته دا مشرکان هم زما بندگان دي دوی ته وای دی دوی ته وای هغه خبره چې هغه ښایسته ده ای تاسو لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ تاسو ته د دنیا او د آخرت کامیابی میلاو شي په دنیا کې به عزت لذت میلاو شي پس د مرګ د همیشه خوشحالي میلاو شي تاسو دا لا اله الا الله وای وسته یو سړي ته لاړ شي هغه غیر دیني ته خو جهنمي او ته خو داسې نو ته بیا هغه به تا دوکان ته پرېږدي کیدای شي چې ستا د ویلو سره هغه ستا په خوله کې څوک درد نه کړی نه خبره به ورته ښایسته کوي ته لا اله الا الله وایه ته لا اله الا الله وایه ای دنیا کامیابي نو هغه بعض هم یو مخکې مشهوره واقعه یو سړي ایمان راوړی بیا بل ورته وي چې موږ به د ایمانونو څه وکړل چې تا راوړل موږ ته پکې څه میلاو شول چې تا کړل نو یو سړی دا قسمه خبرې کول د علماو په دې اتفاق ده چې دی هم د اسلام نه خارجېږي وایي زموږ مسلمانان خو موږ بس چې په خوله باندې سر راغله هغه وایو ګډې وډې وایو بس نو په کار دی سړی احتیاط ډېر کوي په خبرو د دین او د اسلام کې نو بعد اکثر ملګري په دې مسلو کې ډېر زیات جوور ځي یو خبره او بله خبره نو څومره حده پورې تا ته علم یې هغه کوه سوا د هغې نه مزه ځکه پس نه لګي داسې نه چې ته خبره یو شانتې کړې او د دین او اسلام نه
وته نو پدې کې ډېر احتیاط پکار دی. وقل لعبادي يقول التي هي احسن، وای زما دي بندګانو ته نو درې واړه معنی، یا ووایه د داعیانو ته چې وایي مسله د توحید یا خبره ښایسته کوي، یا درې معنی مشرکان دي خطاب دي. ای زما حبیبه ووایه زما د بندګانو ته چې مشرکان دي تاسو کلمه د لا اله الا الله ووایه. ان الشیطان ینزغ بینهم، یقینا شیطان فساد اچوي په منځ د دوی کې، ځکه شیطان خو دوست نه دی کنه، شیطان خو دشمن دی. نو کله کله یو سړی خبره کوي نو دا شیطان په دې مخاطب چې کم ناز دغه په ذهن کې وای چې لکه دا خبره ماته وکړه، نو دغه په ذهن کې یو سوچ پیدا شي، بس مخالفت شروع شي. نه شیطان خو دې دشمن، ازلی دشمن دی. ذخیرۃ الجنان مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله رحمتا واسعه دلته یو واقعه ذکر کړ. یو بزرګ اله شیطان سره ډېر زیاته دشمنی و. یو موقع داسې راغله چې کله کله یو څیز په ظاهره کې ښه خو د هغې باطن ګندی، نو هغه د یو دیوال لاندې ناست و، دیوال پرې راغورځېدو، نو دی رایخ کو پاسه به تا دا دیوال لا غورځېږي. چې دې خوا راغی ویل لکه ته څوک یې او بس څنګه دا زه زه خو شیطان یم. ویل لکه زه خو ازلي د شیطان سره دښمني کوم، نو ته څنګه زما دوست وګرځې تا زه بچ کړم. هغه ورته وایي شیطان نه وجه د ښه کار نه شي. هغه ورته وایي داسې کار د شیطان چې د ښه کار نه کوي، ستا او سره د ازلي نه دښمن د خو ته یې د ښه ځای نه بچ کړ. وایي تا دا څنګه ښه کار وکړو چې لکه زه یې د دیوال نه بچ کړم او زه مړ کېدم. هغه ورته وایي داسې کار دی چې دا دیوال به تا رارتاوېدو نو طالب الله پاک اعلی مقام درکو، اعلی مرتبه به درکوله، ځکه چې کوم انسان باندې الله تکلیف راولي دا انسان الله ځان ته نږدې کوي. نو ما د دغې په وجه باندې ته لرې کړې، ما نه تا تکلیف در ورسي او ته نور الله ته نږدې شي، هسې الله ته نږدې. او دویم دا داسې نه چې دیوال در باندې راغلی الله برته شهادت نصیب کړو، الله برته لوی مقام در کړو، ما دغې نه بچ کولی، زه ستا زه خیرخوان هم چې دیوال په تا رارتاوېدو او ته مې لر کولی، خو هغه اصل مسله مې چې شهادت نه بچ کړی او د الله پاک د نزدېکوالي نه بچ کړی. نو شیطان د جادوسو نشي ګرځېدی. ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقینا شیطان چې د انسان دپاره دشمن ښکاره دی، دې سره دا ښکاره دی، خو کله کله ظاهر کې پیدا ښکاري، په ظاهر خو باطن ګندی. نو دغه شیطان الله ربکم اعلم بکم، رب ستاسو ښه پوهه دی په تاسو، یعنې ستاسو په حال باندې. نو دلته دویمه خبره ذکر کوي، ادب ذکر کوي چې کله ته خبره کوې نو په دلیل سره کوه، د قرآن او د احادیثو نه کوه، او چې کله بلنه کوې نو په دې باندې کوه. غوسه کېږه ما که یو سړی هدایت ورته میلاویږي هم او که هدایت ورته میلاویږي نه نو هم، ځکه قرآن کې الله فرمایي انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء. هدایت ورکولو واله زه یم، چاله چې وغواړم هدایت ورکوم. لکه د نبي علیه صلات وسلام خپل تر ابو طالب نبي علیه السلام د مرګ په وخت کې خواله لاړ، وی چې بس ته دومره غوندې کلمه ووایه چې په قیامت کې زه ستا ګواهي وکړم. الله پاک د سورې سورة قصص کې دا آیت راغلی چې کله شلمه سپاره نوی پوره کېږي، الله وایي هدایت زما په لاس کې دی، هدایت ستا په لاس کې نه. یو عالم ذکر کړي بلال رضی الله تعالی عنه فرمیل وی چې دا هدایت د الله په لاس کې دی، ځکه که پیغمبر په لاس کې هدایت وي زه به د هغه ابشو نه دلته راغلی ما ته بیا ایمان نصیب کېدو یا نه، خو هدایت د الله په لاس کې دی، زه یې د ابشو نه راوستم او د پیغمبر په لاس ما ته ایمان نصیب شو، په خپل کور کې تر ابو طالب هغه ته ایمان نه نصیب کېدو. نو دلته دا خبره ذکر کوي چې هدایت د الله په لاس کې دی، بس تبه الله جل شانه ته عبادت د الله جل شانه بلنه به کې خلق باغې ته رابلې او نور چې څه کوي بس هغه الله پاک کوي، د انسان په دغه باندې څه نشته. ربکم اعلم بکم، رب ستاسو ښه پوهه دی په تاسو، یعنې ستاسو په حال. یشاء یرحمکم، که وغواړي نو رحم به وکړي، یعنې توفیق به د ایمان درکړي. و یشاء یعذبکم، او که وغواړي نو عذاب به درکړي تاسو ته، یعنې رسوا به یې وکړي، یعنې الله به کله کله ستا په دې هدایت باندې تا ته هم نجات نه درکوي، نو بل ته به څه نه میلاو شي. نو الله جل شانه دلته ذکر کوي
که رحم وکړي په تاسو باندې په توفیق د ایمان سره او که وغواړي نو عذاب به درکړي تاسو ته په رسوایۍ سره یعنې رسوا به یې وکړي وما ارسلناک علیهم وکیلا او نه یې لېږلې موږ ته په دوی باندې ذمهوار ای ستا خبر اواز بلنه ده ته دعوت ورکوونکی خلکو ته بلنه کوه خلکو ته خبره کوه ته ذمهوار نه یې په دوی باندې د هغوی د درخواستونو او د هغوی د تمناګانو چې د هغوی درخواستونه دې پوره شي او د هغو تمناګانې دې پوره شي نه ته نه صرف ته دوی ته دعوت ورکوونکی بلکې نور پوره کوونکی ته نه بلکې بس هر چا الله پاک خپل مقام او مرتبه ورکړي ده نو چې کله الله جل شانه دا هدایت ورکوي نو په هدایت کې بیا دند سره مرتبې دي چاته وړه او چاته لویه لکه الله پاک د انبیاء په باره کې سوره بقره کې درېمه سپاره چې کله د ابتدا نه شروع کېږي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دا ټول رسولان بلکې موږ بعضو له په بعضو باندې غوروالی ورکړی دی نو دا په منځ کې دا فرق په مرتبې د څه راغی د تکلیف باندې راغی یعنی چې چاته الله جل شانه ډېر تکلیف ورکړي دې انسان ته الله جل شانه مرتبه ډېره لویه ورکوي وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا رب ستاسو ښه پوهه دی په هغه حال په حال د هغه چا چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یقینا غوروالی ورکړی موږ بعضې پیغمبرانو نه په بعضو باندې وآتینا داود زبورا ورکړی موږ داود علیه السلام ته زبور الله لزي عمل توفيق راج آيات تفسير لسباب إن شاء الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار